بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 92 نمبر درس دی او په کتاب الصلات کې باندې ان شاء الله موږ انواع الصلات وایو. د منځ قسمونه، انواع د نوع جمع ده، نوع قسم ته وایي، قسم ده. نو انواع الصلات د منځ قسمونه ده، انواع مضاف دی او الصلات مضاف الیه دی. نو موږ اول د مضاف الیه معنی کوو، وروسته د مضاف معنی کوو. د منځ قسمونه، د منځ قسمونه. الصلات منز تنقسم تقسیمیږي، منز تقسیمیږي الى قسمین. قسم یو ته وایي، قسمین دوه ته وایي، دوه قسمونو باندې. یعنی منز په دوه قسمه تقسیمیږي. د منز دوه قسمونه دي، د منز دوه قسمونه دي. الصلات تنقسم، منز تقسیمیږي الى قسمین، په دوه قسمه، په دوه قسمونو منز تقسیمیږي. یو قسم منز صلات داسې منز، صلات نکره دی ځکه ورسره مونږه داسې وایو. صلات مشتمله، صلات موصوف دی او دا مشتمله دی صفت دی. نو مشتمل منز یعنی چې شامل وي، په منز کې شامل وي. څه شامل وي؟ علی رکوع، په رکوع و سجود او په سجده. یعنی داسې منز چې هغې کې منز، په هغې منز کې رکوع او سجده شامله وي. نو صلات مشتمله، داسې مشتمل منز، داسې مشتمل منز علی رکوع و سجود، په رکوع او په سجده باندې، په رکوع او په سجده باندې مشتمل منز. یعنی داسې منز چې په هغې کې رکوع، سجده، دغه شانتې ورپسې قیام، قاعده دا پکې شامله وي. نو یو منز داسې وي. اولې وي د منز دوه قسمونه دي. یو قسم داسې منز چې په هغې کې قیام، رکوع، سجده او قاعده وي. ټیک شو؟ دا ټولې خبرې پکې وي. نو یو داسې منز دی. دویم منز صلات داسې منز، صلات داسې منز غیر مشتمله چې شامل پکې نه وي، چې په منز کې شامل نه وي، غیر مشتمل وي، غیر مشتمل علی رکوع و سجود، چې په رکوع او په سجده، یعنی رکوع او سجده پکې شامله نه وي. یو ګوره یو منز داسې دی چې په هغې کې قیام، رکوع، سجده او قاعده، دا اول نمبر منز کې دا شامل دي. په دویم نمبر منز کې الصلات داسې منز غیر مشتمله چې مشتمل نه دی علی رکوع و سجود، په رکوع په سجده باندې. یعنی داسې منز چې په هغې کې رکوع او سجده نشته، یعنی د جنازې منز. ځکه جنازې په منز کې نه رکوع شته او نه سجده شته، بس صرف قیام دی پکې. او دا نور منزونه چې دي نو هغه په هغې کې قیام هم شته، رکوع هم شته، سجده هم شته، قاعده هم شته. نو دا ایک نمبر منز چې دی که نه، دا ایک نمبر منز په دې کې ټول رکوع، سجده، قاعده وغیره هر څه شامل دي. په دې دو نمبر کې غیر مشتمله علی رکوع و سجود، په رکوع او په سجده مشتمل نه دی، یعنی رکوع او سجده پکې نشته. نو دا د جنازې منز دی. دا دو نمبر چې دی دا د جنازې منز دی. اوس دې ایک نمبر کې خبره کوي صلات مشتمله، داسې منز چې مشتمل دی، شامل دی پکې، په هغې منز کې شامل وي رکوع او سجده او قیام او قرات وغیره، او قیام هم پکې وي او پکې بیا قاعده هم وي. نو دا ایک نمبر منز په دې باره کې اوس موږ خبره کوو. او دا درته وایي صلات داسې منز غیر مشتمله چې شامل نه وي پکې رکوع و سجود، په رکوع په سجده باندې. وهي او داسې منز صلات الجنازه، د جنازې منز دی. صلات الجنازه د جنازې منز دی. نو جنازې منز چې دی هغه غیر مشتمله علی رکوع و سجود دی، په رکوع او سجده باندې شامل نه دی، یعنی رکوع او سجده پکې نه وي. نو هغه داسې منز. وهي او هغه منز، وهي او هغه منز، دا هي ضمیر د صلات ته راجع دی. یعنی داسې منز، هغه داسې منز دی صلات الجنازه، جنازې منز دی، هغه د جنازې منز دی. وهي او هغه صلات الجنازه د جنازې منز دی. اوس په پرې ایک نمبر کې خبره کوي چې دا کم صلات مشتمله دی علی رکوع و سجود، داسې منز چې په هغې کې رکوع او سجده شامله وي. نو دې باره کې خبره کوي. صلات مشتمله هغه مشتمل منز علی رکوع و سجود، چې په رکوع په سجده باندې مشتمل دی. یعنی هغه منز چې په هغې کې رکوع او سجده شامله ده. تنقسم بیا تقسیمیږي الی ثلاثه انواع، الی ثلاثه دریو ته وایي. او انواع د نوع جمع ده. زه ورته دلته کې لیکم د نوع جمع. نوع چې دی نوع قسم ته وایي، قسم. او انواع قسمونه. نو اوس درته وایي صلات المشتمله، هغه مشتمل منز علی رکوع و سجود، په رکوع په سجده مشتمل منز، هغه په رکوع او په سجده مشتمل منز تنقسم بیا تقسیمیږي الی ثلاثه انواع، په دریو قسمه.
یعنی چې کوم مونځ کې رکوع او سجده او قاعده او قیام دی نو دغه مونځ بیا په دریو قسمونو باندې تقسیمیږي یعنی د داسې مونځ چې هغې کې رکوع سجده قاعده وغیره وي نو د هغې بیا درې قسمونه دي اول نمبر فرض دویم نمبر واجب دریم نمبر نفل نو فرض څه ته وایي فرض مونځ وهي او دا فرض صلات الخمس پنځه مونځونه دي صلات د صلوات دا د صلات جمع ده صلوات لام باندې زبر دی صلوات دا د صلات جمع ده منځونه او خمس پنځه ورته وایي نو دا صلوات مضاف دی او دا خمس مضاف الیه دی نو موږ وایو اول د مضاف الیه معنا کوو پنځه منځونه وهي او هغه فرض وهي دا هي ضمیر چې دی دا د فرض ته راځي دی نو موږ وایو او هغه فرض الصلاة الخمس پنځه منځونه پنځه دا صلات چې دی دا موصوف دی نه وهي صلوات الخمس په دې صلوات باندې الف لام نه راځي ځکه دا موصوف باندې الف لام نه وي صلوات الخمس پنځه منځونه کل یوم هر ورځ کل معنی ده هر او یوم معنی ده ورځ نو هر ورځ پنځه منځونه دا فرض دي نو دا پنځه منځونه چې دي دا فرض ذکر دي چې دا د قرآن او د حدیث نه ثابت دي څنګه دینه مخکې مونږه دلیل مشروعیتها هغې کې بحث کړی نو دا پنځه منځونه دا د قرآن او د حدیث نه ثابت دي ځکه دې کې پنځه منځونه دا فرض دي الله پاک فرض کړي دي بله خبره واجب اوس دویم مونځ چې دی د هغه مونځ چې رکوع سجده قیام قاعده پکې وي نو هغه مونځ په درې قسمه تقسیم دی اول خو فرض دی نو دا فرض پنځه مونځونه دي پنځه د ورځې پنځه مونځونه دي او هغه هم د قرآن نه ثابت کړي دي دا وایي د دلیل قطعي نه ثابت دي د دلیل قطعي نه مراد دا دی چې په قرآن کې هم ثابت دي د قرآن نه هم ثابت دي او د حدیثو هم ثابت دي نو دلیل قطعي نه دا پنځه مونځونه ثابت دي ځکه دا فرض دي دویم نمبر واجب نو واجب منځ وهي او دغه واجب منځونه چې دي نو صلات الوتر د وتر درې رکعاته وتر چې د ماسخوتن منځ نه پس وي نو صلات الوتر دی د وتر منځونه وصلات العیدین عید د عید تسنیه عیدین دی د دواړو منځونو د دواړو اخترونو منځونه یعنی د ورکوټي اختر منځ هم واجب دی د غټ اختر منځ هم واجب دی وقضاء النوافل او د نوافل چې دا د نفل جمع ده د نفل جمع ده نو نفلی منځونه چې سړی شروع کی او په نیمه کې واپس سلام وګرځي نو دا نفل منځ اوس پتا واجب شو نو دلته وایي وقضاء النوافل او د نوافلو قضا چې د نفلونو قضا چې د نفلو نیت ته وتړلو او تا د سوجې نه هغه مات کو سلام دې وګرځو نو تا باندې اوس دا نفل کول واجب دي دا ورته لازم کې کني کې ګناهګارېږي او که نیت دې نه دی تړلی او زړه کې دې اول لاړې چې یاره نفل کوم خو بیا نیت دې نه دی تړلی د سوجې نه واپس لاړې نو اوس پې نه ګناهګارېږي خو که نیت دې وتړلو او د سوجې نه دې بیا سلام وګرځو منځ دې دا نفل منځ دې مات کو اوس دا نفل منځ لکه د وترو په شان او د اختر د منځونو په شان پتا واجب شو دا اوس ته لازم کې کنه کې ګناهګارېږي نو تا ته وایي صلات واجب دویم نمبر قسم واجب دی وهي صلات الوتر هغه د وتر منځ دی وصلات العیدین او د دواړو اخترونو منځونه دي وقضاء النوافل او د نوافلو قضا ده د نفل چې مات کړ په نیمه کې نو د دې قضا د باندې اوس واجب ده دا به ضرور راځي التي کم چې فسدت مات کړی دی بعد الشروع د شروع کولو نه بعد فيها په دغه نوافلو کې دا نوافلو کې د شروع کړه او دغه بیا مات کړه د شروع کولو نه پس مات کړه نیت تړلو نه پس بیا مات کړه نو په تا باندې اوس دا نوافلو قضا واجب ده ورکعتان او دو رکعاته ورکعتان رکعت یو ته وایي او رکعتان دو رکعات ته وایي ورکعتان او دو رکعاته بعد الطواف د طواف نه پس د بیت الله شریف نه دی اوه چکرې ووالي نو دا اوه ځل د بیت الله شریف نه تاویدل دا یو طواف دی نو چې کله دې طواف پوره کو اوس په واپس راشي او په مقام ابراهیم سره هلته کې به دوه رکعاته نفل وکړي
دوه رکعاته منځو کې هغه واجب دی نفل نه دي خلک ورته نفل وایي هلکه وایي یاره طواف مې وکړ او دوه رکعاته نفل کوم نه 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 طواف نه پس اوس په تا باندې دوه رکعاته مقام ابراهیم سره کول لازم دي دا به بالکل واجب دی دا باندې که نه کې ګناهګارېږي ځکه نبي علیه السلام په خپله به چې کله طواف وکړو نو بیا به دوه رکعاته صلات طواف چې دی دا به وکړو دا واجب دي نو دا چې دي دغه کېږي د قرآن آیات پیش کړو نبي علیه السلام وایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی مقام ابراهیم ځان له د مونځ ځای جوړ کړئ یعنی مقام ابراهیم سره بیا دوه رکعاته نفل وکړئ دا واجب مونځ وکړئ نو دا واجب وي د طواف نه پس د هر طواف نه پس که ته نفلي طواف کې که ته د عمرې طواف کې او کلم طواف کې او که ته د حج طواف کې د درې واړه طوافونو کې ته به د هغې نه پس بیا دوه رکعاته مونځ کې او هغه واجب دی نو واجب څو مونځونه دي د وترو مونځ دی ځکه چې دا همیشه نبي علیه السلام کړی دی کله هم پرېښی نه دی او درې رکعاته وتر دي بعض خلک یو رکعت کوي خو یو رکعت نشته درې رکعاته وتر دي او صلات العیدین د دواړو اختر منځونه دا ځکه واجب دي چې نبي علیه السلام په عمر کې کله هم نه دي پرېښي او قضاء النوافل د نفلونو قضا نفل دې شروع کو خو بیا دې د څه وجې نه مات که سلام دې وګرځو نفل دې دوه رکعاته یا څلور رکعاته پوره دې نه کړه نو اوس په تا باندې د دې راګرځول واجب دي ٹھیک شوه او دوه رکعاته د طواف نفس دا په مقام ابراهیم سره وه دا ته دوه رکعاته واجب کې نو دا څلور قسمه منځونه واجب دي وتر د دواړو اخترونو منځونه هغه نفلونه چې د شروع کولو نه پس دې مات کړي وي او دوه رکعاته طواف دا دغه دي دا واجب دي په انسان باندې او دریم نمبر قسم هغه نفل دي نفل نو نفل وهي او دا هغه منځ دی وهي او دا هغه منځ دی ما داسې منځونه دی وهي او دا ما هغه منځونه دي داسې منځونه دي عدا معنا ده علاوه عدا المفروضه د فرض نه علاوه والواجبه او د واجب نه علاوه نو د فرض او د واجب نه علاوه چې کوم سنت دي نو هغه د نوافلو نوم یې ورکړی دی او چې کوم دغه دي دا نفلونه دي اضافي نفلونه دي نو هغې ته هم د نفل نوم ورکړی دی او کوم چې وي د تراویح دي تراویح نو دلته کې هغې دپاره په تراویح باندې په سنتو باندې په واجبو باندې په فرایضو باندې په خپل ځای باندې باس راځي پوره په هغې باندې به څو ورځې باس وي او بهرحال هغې ته هم دې ځای کې نفلونه ویلې سنتو ته هم نفل ویلې او د نفل خاص هم نفل وي او تراویح ته هم نفل ویلې نو دا درې قسمونه دي د هغه مونځ چې رکوع او سجده باندې شامل وي یعنی رکوع او سجده پکې شامله وي نو د هغې الی ثلاثه انواع په درې قسمونو باندې تقسیمیږي یو فرض دی یو واجب دی یو نفل دی نو زموږ د پوره سبق خلاصه دا ده چې مونځ نه دی دلته کې د مونځ قسمونه بیان کړي انواع الصلات د مونځ قسمونه نو مونځ دوه قسمه دی الصلات تنقسم الى قسمین د مونځ دوه قسمونه دي نمبر 1 صلات مشتمله على ركوع وسجود ورکوع او سجده باندې مشتمل مونځ چې رکوع او سجده پکې شامل وي نو دې رکوع او سجده ویلې ده خو دې کې قیام او قاعده هم رااله او دویم نمبر مونځ صلات غیر مشتمله داسې مونځ چې غیر مشتمل وي شامل پکې نه وي په دغه مونځ کې رکوع او سجده او هغې راته ویلي وهي صلات الجنازه او هغه د جنازې مونځ دی نو اوس دا 1 نمبر چې دی که نه دغه یې راغستی دی واپس وایي الصلات المشتمله هغه چې مشتمل مونځ دی على رکوع وسجود په رکوع او سجده باندې یعنې هغه مونځ چې په هغې کې رکوع او سجده شامل ده نو وایي تنقسم تقسیمیږي الى ثلاثه انواع په درې قسمو باندې درې قسمونه دي د هغې بیا اول نمبر فرض نو فرض څه ته وایي وهي صلوات الخمس او هغه 5 مونځونه دي کل یوم هره ورځ نو د سحر مونځ غرمې مونځ مازدیګر مونځ ماښام مونځ او ماسخوتن مونځ دا 5 مونځونه دا د قرآن پاک نه ثابت دي اګه څنګه چې مونږ دې نه مخکې درس کې د احادیثو نه ثابت کړو او د هغې نه مخکې درس کې د قرآن پاک نه ثابت کړو په قرآن پاک کې څو ځایونو کې یو ځای کې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون نو دغه دوه آیاتونه پوره 15 واړه منځونه ثابت شو او بل ځای کې هم ثابت کړو او بیا چې او د حدیثونو هم ثابت کړ چې نبی علیه السلام وفرمایل چې چا په کور باندې یو نیر وي او 15 وخته غسل کوي نو په دې باندې به د کس باندې به خیرې پاتې شي د صحابه عرض وکړ یا رسول الله خیرې باندې پاتې کېږي نه نبی علیه السلام وفرمایل
دغه حال د 15 وخت مونږ دی نو 15 وخت د فرض مونږ چې وسو پابندۍ ساده کوي نو الله پاک په دا د ګناهونو نه دغه شان پاکي او بل حدیثونه پکې نو د حدیثونه او د قران نه چې ثابت شو نو دا فرض مونږ شو 15 واړه مونږونه او واجب وهي صلوات الوتر هغه وتر مونږ دې 3 رکعاته وتر د ماسخوتن مونږ پس او صلات العیدین او د دوه اخترونو مونږونه وقضا خدا ګوره دا دوه اخترونو مونږونه دا په سړو باندې واجب دي په خزو باندې دا نشته ده او دا وتر په خزو باندې شته او دا قضاء النوافل په خزو باندې شته چې دا نوافل چې شروع کړی دي التي کم نفلونه چې فسادت مات کړیو بعد الشروع د شروع کولو نه پس فيها بدغه نوافل کې چا چې په دې نوافل کې شروع وکړه او د سوجنه هغه نوافل مات کړ سلام یې وګرځو پوره نه کړ نو په دې باندې اوس دغه نوافل واپس راګرځول واجب دي ورکعتان بعد الطواف او د طواف نه پس 2 رکعاته واجب دي ونفل او نفل دریم نمبر قسم نفل وهي ما او دا هغه منځ عدل مفروضه دي د فرض نه پس دي د فرض نه علاوه دي او واجبات د واجب نه علاوه دي د سنن نور منځونه چې دي سنت نفلونه تراوی دا په نوافل په دریم نمبر قسم کې راځي دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام